یو حکمرانو د هغه یو ځل حج ته زړه وشو چې زه حج کوم او حج ته د هر چا مینه ده د چا به مینه نه چې د الله کور وګوري د پیغمبر زیارت وکړي دې سره به د چا مینه نه بیا چې حکمران یې وسم دې کېږي طاقت هم دې وي پیسې هم د سره ډېري نور هم دې زړه کېږي او پخواني بادشاهانو اعمالو سره ډېره مینه هم لرله خو هغه وزیرانو او هغه عوام ورته ویلې چې تا له حج له نه دي تګ پکار نو هغه ویل ګوره زما په ثوابونو کې په عملنامه کې هر ثواب شته خو د دې نفلي حجونو ثوابونه پکې نشته نو هغه ورته ویل ګوره ستا مثال د روح دی او د دې سلطنت مثال د حکمران مثال د روح دی او د دې عوامو او د سلطنت مثال د جسم دی نو په جسم کې چې روح نه نو بېجانه جسم هېڅ فایده نه لري نو دې وجه که ته لاړ شي چېرته حمله ونشي نور هزار قسمه مسلې را پېښېدی شي او ته ډېر غمخوارې خواخوږی انسان یې ستا د وجې نه د ډېرو کورونه روان دي د ډېرو حالات دکانونه صحیح روان دي نو دې وجې نه ته مه ځه ویل د حج ثواب ته مې زړه کېږي وایي دلته یو بزرګ دی موږ به هغه ته سوال وکړو هغه 7 حجونه کړي دي زه خیر دی ته ورشه او د ده نه به دله په پیسو باندې دا د حج ثواب والو خو ته مه ځه هغه ویل زه به صحیح د څه طریقې سره چې زما په دې کاته کې د حج ثواب راشي او بزرګ له بوتلو ویل جی بزرګ جی تاسو حجونه کړي دي ویل او الحمدلله 7 حجونه مې کړي وایي دا بادشاه حج له روان دی د ده تک ټیک دی که ټیک نه دی ویل نه د ده تک ټیک ښه نه دی د ده ایسارېدل ښه دي د ده ډېره فایده ده خلکو ته او حج کې صرف د ده فایده ده هغه ویل چې د حج ثواب ګټل غواړم ویل زه به دله د حج ثواب درکړم که ویلې جی څومره خرچه به پرې راشي ویلې ما سره 7 حجونه دي خو د 7 حجونو د هر حج یو قدم ثواب او عوض ټوله دنیا غواړم ورته ویلې جي دا خو ځکه زمزمه که نه ثوابونه ډېر زیات دي ګوره ته د 7 حجونو کې د هر حج د یو قدم ثواب ټوله دنیا غواړي نو ما څه خو ټوله دنیا نشته نو ستا د یو قدم اجر هم زه نشم درکولی او عوض نشم درکولی هغه ویل راکولی شي ویل جي ما سره خو د ټولې دنیا حکومت نشته نو ویل زه درته طریقه ښیم وایي ته چې د کومو مظلومانو تا همدردي کړې ده او تا د هغوی مدد کړی دی د هغه ثواب یو ذره ماله د 7 حجونو نفلي حجونو په مقابله کې راکا زما د حجونو د یو قدم ثواب خو ته نشي ورکولی خو دا ستا سره چې کوم اجر دی چې د مظلومانو مدد کې د عوامو مدد کې ستا د وجې نه ټول مارکیټونه فوج پولیس او دغه رنګې ظالمان یریږي مظلوم ته لاس نشي اچولی ګریوان ته او دغه رنګې عزتمندو ستا د وجې نه کونډې رنډې ډېر زکاتونه او ډېر څیزونه تقسیمیږي امن و امان ستا د وجې نه راغلی دی نو ستا د دې ثواب زما د هغه نفلي حجونو نه هم ډېر زیات دی ځکه الله قرآن کې وایي ان الله يحب المقسطین وایي دا عادلان خلق د الله ډېر خوښ دي عادلانو خلکو سره الله رب العزت مینه کوي حدیث کې راځي چې عدل ساعة خیر من عبادة 60 سنه وی که یو عادل حکمران یا سرکاری افسر یو ساعت د پاره په یو ځای کې امن و امان پیدا کی او هغه عزتمندو عدل قائم کی انصاف قائم کی وی دا د 15 کالو د عبادت نه ډیر اجر لري